اهل سنت والجماعت مجاهدین دي ځکه دوی د یو مسلک تعصب نه کوي. دوی داسې خلک دي چې بس د دوی د حق د دفاع سره کار دی. کاغه په هر مذهب کې خو چې په حق باندې گزار کیږي. تاسو خیال نه لري په افغانستان کې کدا تقسیم مونږ سره وي چې په افغانستان کې په حنفي حق باندې گزار شروع دی نو سلفي بناستو کنه، شافعي بناستو کنه، مالکی بناستو کنه، حنبلي بناستو کنه. نه 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 دا شی مونږ سره نشته. الحمدلله د حق معیار مونږ سره شرع ده. نو په دې بنیاد باندې اهل سنت والجماعت هم دا مجاهدین دي چې په هر ځای کې په حق گزار کیږي. القاعده باندې چې گزار کیږي زمونږ په زړه باندې کې کنه باندې کې اگر چې هغه سلفیان وي وجه دا د دوی سره د معیارات نشته. یقاتلون علی الحق دوی یقیني په حق باندې ولاړی. دوی حق د دې تعصبات نه پاک کړي وي. دغه حق باندې دوی ودرېږي. ظاهرین علی من نواهم په دې کې خوشخبری ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ظاهرین علی من نواهم. دا خوشخبری واورا چې ظاهرین علی من نواهم چې څوک مقابله کوي. هر څوک چې وي من او ما په عربی کې د عموم د پار راځي. هر څوک چې دوی دشمنی کوي په دوی به غالب کیږي. ها او غلبه به وخت واړي. دا څنګه چې توا چې ولي بیان غلبه نه راغلي. غلبه به وخت واړي خو غلبه به راشي ان شاء الله تعالی. حتا یقاتل اخرهم المسيح الدجال. حتا چې په اخیرنۍ د امت د اخیرنۍ ډله به چا سره جنگيږي؟ د مسیح دجال سره به جنگيږي. په دې کې یو نقطه ده. هغه نقطه دا ده چې د مسیح دجال سره چې د ډله جنگيږي په دغه وخت کې به د ډله کې څومره قوت نن سبا خلک مونږ ته وایي کنه د قوت توازن پکار دی. د دې دنیا د سپر پاورونو پلار هغه دجال دی. ښا د سپر پاورونو پلار څوک ته دجال دی. او د دې خلاف چې جنگیدون کې څوک دی هغه لا تزال طائفه ولا ډله وي. او دا ډله وسنګ روایتو کې راځي دوی به د لوګي په کیفیت کې اباظ روایت کې راځي چې اخیری د دجال دوره د جنگ چې وشي په درېمه ورځ باندې دوی سي خلک به په قتل شي. ښا په درېمه ورځ باندې اخیری سبا خلکو ته یقین دی چې مونږ ټول قتل کیږو. نو وای چې کله په مزدلفه او په مینا په دغه ځایونو کې به کسان ناشتي مجاهدین بناستی او په دې منځ کې چې کوم دنه د قائدین به ګرځي او اعلانات بکیږي. اعلانات بکیږي ځای په ځای باندې چې لکه دغه کوي چا سره چې دوه کس خوراک ته هغه خپل ملګری ته ورکي. چا سره چې بل وخت خوراک ته خپل ملګری ته ورکي. اسیم د یو وخت د خوراک پاتې سبا تاسو شهیدان کیږي. ښا په دې یقین باندې بوي دومره غټ سپر پاور سره بجنوي. قوت توازن نشته لري. نبی صلی الله علیه وسلم د مخکې نه پیشنګوئی وکړه حتا یقاتل اخرهم المسيح الدجال. حتا چې اخیری ډله به د مسیح دجال سره جنگيږي.